د پارچنار ټل مرکزی سړک یو سل 12 ورځې پوره شولې چې د هر قسم تګ راتګ لپاره بند دی چې له وجې یې ولس سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د مین روډ بندیز له وجې د سیمې خلک پاکو ته مجبور شوي دي. پارچنار کې د دویانو او د نورو چیزونو ډیر زیات نشتوالی راغلی دی. د مرکزی سړک بندیدو له وجې په سیمه کې د خوراکي توکو ډیر زیات نشتوالی راغلی دی. نور شهر کې و هغه طبقه چې غریب څاغوی ورځې مزدورۍ کوله 800 900 700 روپۍ څاغوی مغه ورځې مزدورۍ باندې غوړي چینی انده مختلف قسم تراشنې خون وړلو خو نن تاسو سوچ وکړو چې 100 نه پورته دین کېږي څاغوی هغه روډونه باندې هغوی ګوړی کاروبار باندې بازار کې رشن چینی نه ملیږي سامان نه ملیږي هغه څنګه خونې ته سامان پراکي موږ هغه حکومت بالا نه د گزارش کوو اپیل کوو چې موږ د روډ زر نظر کولو کې میډیکل سټورو کې د دویانو کموالي له وجې مریضانو ته مناسب علاج نه ترلاسه کیږي چې له امله یې واړو ماشومانو به شمول ډیر زیات کسان مړه شوي دي. ټل پړچنار مین شهرا بندش وجنه دلته څه کوم مسایلو شکار شوي دي خلک چې هغه کې د سیزنل میډیسن کمی دی د نه علاوه ډایبټیک میډیسن کمی وجنه انسولینو نه اویلیبل وجنه ډیر زیات مات وشو خو مو سره زیاتره مات وشو هغه د وړو بچو مات دي چې هغوی ته دې ټایم کې سخت سړه دی ماینس ډګري سینټیګریډ کې هغوی ته سیزنل میډیسن نه دی اویلیبل دی وجې نه مو سره ډیلی بیسز نه وړو بچو مات وشو تقریبا تعداد 200 پلس شوی دی او د نه علاوه مو سره کوم کارډیک پیشنټ دي چې هغه د زړه مریضان دي مو سره هغوی ته میډیسن نه دی اویلیبل نو ریګولر میډیسن هغوی خوري دې وجې نه مو سره چې کوم کارډیک پیشنټ دي هغوی هم مات ډېر زیات کېږي نن سبا نو مسایل ډېر زیات دي بچیو ته کوم انفنټس دي هغوی ته شودې هم نه میلیږي هغه وجې نه هم ډیر زیات مشکلات دي. د ګیس سلندرو او د پېټرول ډیزلو نشتوالي له وجې ترانسپورټ هم بند شوی دی او د تیرې یو نیمې میاشتې راهیسې هوټلونه او تندرونه هم بند شوي دي. مو ډیلی بیس باندې رسو تقریبا 7.5 کیلومتر سفر مو پیدل کوو رشو بازار ته څه اشیای خوردنو سامان غیړي یا چینه دا به یوسو خو څه میلو نشي دینه بیا مو ناامیده لوړ شو بیا واپس پیدل ترانسپورټ نه واجینه ډیزلو نه واجینه دا خلک توره موږ یا خیر جوانان یو هغه کسان چې 50-60 سال عمر دی هغه پیدل څیره څي خو څه میلویږي نه بله قومونه حکومت نه مو دا مطالبه دی چې موږ ته د ترانسپورټ ډیزل پټرول به روډ خلاص کړي. عام ولس د حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې مین روډ د هر قسم تګ راتګ لپاره خلاص کړي او په سیمه کې د خوراکي سامان دویانو او ډیزلو فراخمي یقیني جوړه کړي.